ختم نبوت دا زمونږ ایمان دی، زمونږ د ایمان سره تعلق ساتي. ګورئ محترمو، د ختم نبوت مسله چې کله راځي زما استاد سیاسي وابستګي کې در چا سره ده، کله پیپل پارټۍ سره ده، کله نېشنل پارټۍ سره ده، کله پی ټی آی سره ده، کله هر چا سره ده. خو چې کله خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس راځي بیا به موږ پارټي بازي پرېږدو، د رسول الله په ناموس باندې به غیرت کوو به انشاءالله. دا استاذه مسله بیا راغلې وه، والحمدلله امت بیدارو، مسلمانان بیدارو. الحمدلله هغه حکومت مجبوره شو، هغه ترمیم یې واپس واغستو. دیو عجیبه خبره دا ده، هر ځل چې د دیو نه غلطي کېږي، هر ځل دیو اول راله میاتب قادیاني راوستو، غیر وزیر اعظم مشیر واغستو. هغه چې قوم احتجاج شروع کو مسلمانانو، ځکه دا قوم ګناهګار کېدی شي، کمزوري کېدی شي، خو د رسول الله په ناموس باندې قسم دی دا سودابازۍ ته کله نشي تیارېدی. دا د رسول الله په ناموس باندې خپل بچو قربانولو، خپل وینه ورکولو، خپل مال قربانولو ته دا امت هر وخت تیار دی الحمدلله. بې د هغې نه پسې آسیه ملعونه رها کړه، د هغې نه پسې عبدالشکور قادیاني رها کړو، د هغې نه پسې هغه بل یو قادیاني رها کړو، ګستاخل ته ورته ورسوو. د هغې نه پسې د پاسپورټ د فارم نه هغه د مذهب خانې وویستله، قادیانیانو ته د لارو ورکولو کوشش وکړو. دا پنځم شپږم ځل و چې بله ورځ بیا کم کمیشن د اقلیتونو جوړ کړی دی چې په دې کې به هندوانې فلا 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 به بې پکې د دیو د را شاملولو د داخلولو منظوري ورته ورکړله. خو محترمو موږ د اقلیتونو سره عزت نشته، هندوان دي پکې داخل کې زموږ اعتراض نشته دی. په دغه کمیشن کې د سکان داخل کې قسم دی زموږ اعتراض نشته دی. زموږ خو که ملک آرمی چیف جوړېږي یو هندو موږ اعتراض نشته دی. زموږ که سپریم کورټ جج جوړېږي چیف جسټس زموږ اعتراض نشته دی. او قادیانیان د رسول الله دشمنان دي، قادیانیان د الله ګستاخان دي، قادیانیان هیڅ قسمه مذهب نه لري، قادیانیان زموږ دغه عین باغیان دي، اول نمبر خو دغه عین نه مني هغه سره قادیانیان راوستل په دې کې شاملول. د دې خیال دا دی چې مونږ به راولو په دې طریقې به را دننه کړو، بیا به ورته اقلیت کوټه ورکړو، په اسمبلۍ کې به ورته سیټونه میلاو شي. د هغې نه پس به قادیانیان په دې ملک کې خپل اجتماعات کوي، ځای په ځای به خپل لټریچر تقسیموي، نوجوانان به پیسو په زور باندې ګمراه کوي. خو مونږ دیو ته وایو انشاءالله العزیز د پاکستان مسلمانان به که د هرې طبقې سره تعلق ساتي، انشاءالله العزیز د تاسو دغه سوچونه به کله پوره نه شي انشاءالله. او عجیبه خبره دا ده، مونږ به وي قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتهم العالیہ قسم دی هغه چې کمې کمې خبرې کړې وې، نن یوه یوه خبره رشته کېږي روه. هغه فرمایلی ویل د عمران خان چې راولي د پی ټی آی حکومت اول نمبر منصوبه جنډه چې د اسرائیل تسلیمول چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د پوره امت مسلمو دشمنان دي. دویم نمبر آسیه ملعونه رهایی، دریم نمبر قادیانیانو ته لار ورکول. څلور خبرې هغه کړې وې، نن په یو یو باندې پوره پوره عمل شروع دی، قصه کوي روه. اوس یې ورباندې څه ویلو یو دم راغله، و یاره بس دا خو مونږ نه وکړې، خیر دا خو فلا فلا. اوس هغه ثبوتونه کوم نوټیفیکیشن چې جاري کړی هغه هم راغی په میډیا باندې. نو هغه ځوانانو ته خپل ایمان مه خرابوئ، تباهۍ طرف ته خپل ایمان مه بوځئ. دیو هم دفاع شو، هله بس دا خو اقلیت ته راوستل او کافر یې کړه، ظالمانو هغه ورنه په خپله منکر شو، نو ته به ستا په مخ څه پاتې شو؟ ته که د پی ټی آی ورکرې د پی ټی آی ورکره تا ته ویم رسول الله زموږ پیغمبر دی زما او ستا د قیامت په ورځ باندې به ما او تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ورځو. هلته به عمران خان مخې ته نه ورځي، هلته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ورځي. حوض کوثر باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ وي، ستا په مخ به ست پاتې شي. تا چې دلته د پی ټی آی په دفاع کې د رسول الله مقابلې ته راووتې، تر علماو مقابلې ته راووتې، او ستا په دین په باره کې د تا څه علم دی؟ مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب وی پاک المدارس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په دې ملک کې څومره علما دي، څومره مشایخ د هر مسلک د هرې طبقې سره چې تعلق ساتي هغه یو طرف ته ودرېدل، لیکن دا بدبخت ظالمانو دي ودرېدل، دفاع یې کول. قسم دې څو پوسټونه مې په هغه شپه په فیسبوک باندې وکتل، دومره سخت درد راته میلاو شو. الله موږ دومره بېغیرتۍ ته لاړو. نن یو مسلمان نوجوان هغه د رسول الله د ناموس خبره د هغه په مقابله کې ولاړ دی. ادا قوم چې د دین غازی علم الدین پیدا کېدو، عامر چیما پیدا کېدو، ممتاز قادری ورنه پیدا کېدو، هغه دا قوم الله هغه قوم د رسول الله مقابله ته د رسول الله د ناموس مقابله کې ودرېدو. اس قوم کے مردہ لفظوں میں احساس کو زندہ کون کرے، جس خون سے قومیں بنتے تھے
उस खून का सौदा कौन करे नन उम्मत के एहसास ख़त्म शो मोहतरम रसूलुल्लाह पर मोहम्मद हुकूमत दग से इक़दामात पर सख्ती सर रद को ज़रूरत हो तासु रमज़ान मुबारक मैच दा बेरा कोरोना वायरस वबा रागली द लॉकडाउन दे तदिव ख्याल दादे च लॉकडाउन दे खलक द कोरोना न रहुजी बस पदे वो कि ज़र किसो के एहतजाज नशी करे मुंगदगा हुक बेज़मीर हुक्मरानान तवावी दा सोचना मकवई क लॉकडाउन दे कसम दे पदे कौम के गजवानान मौजूद दे गजवानान जो दिली कल कद नामूस रिसालत मसला रागला दा खुद लॉकडाउन खबर दा कसम दे चिर गोलो बारान बिया बदर तखबली सिने पेश गौ गोले बम बखबली सिनो बांधे खुरखुरुस्तकी गु बने इंशाअल्लाह मैं डॉक्टर में के तो डॉक्टर अगवई चिरा कल 1952 तहरीक दे वेल जबर चत्तर खतले यमा वेल ज तमाशा को मलता सर लगिरे रखली दे जदीर मख की सोक नाराजी वेल यो जवान और मख की सो बदा सिने बांधे गोले उखड़ा तक बल जवान रा मख दशो बसिने गोले उखड़ला वेल यो जवान रा मख दगी मारा मंडक लला अवलनी दो जवाना ने चरावल रसूलुल्लाह द नामूस द पारा कुर्बान सयू अगर द्वाड़ सकरुण बखबलू की इंशाअल्लाह अजीज चिकलम द रसूलुल्लाह द मुदे बेज़मीर हुक्मरानान तो द रसूलुल्लाह द नामूस सर छेड़छाड़ मक्के हुई द खत्म नबूवत सर छेड़छाड़ मक्के हुई दा कौम उदब ज़रूरी खुदा गाफिल न दे दा कौम उदब ज़रूर हुई और पता मौक़ों बांधे दा बेदारी के बेदार बयू इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह दे मुंद रसूलुल्लाह पाशकान के उगर जई अल्लाह दे मुंद बेज़मीर बेगैरत बेईमान कलम नगर जई अल्लाह के मुंद अमल को तौफीक